سلامونه احترامات او نیکی هیلې د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کې ګرانو کتونکو د عمرزوالو لپاره شیرپاوالو لپاره ډکی ارچند او دغه منډني لپاره نن ډیره د خوشحالۍ خبره په دغه ده چې یو طرف ته الیکشن را روان دی په اتمه فروری باندې دغه اعلان شوی دی د الیکشن. نو دلته چې کوم دی دا جیلانی ګرافیکس اینڈ پرنټینګ پریس وته په دغه کې به تاسو ته هغه سیزونه ملاویږي کوم چې الیکشن کا پکار راځي، که هغه فلیکس دی، که هغه پوسټر دی، که هغه سټیکر دی، که هغه نور سیزونه نه هغه بدل ته تاسو ته پکار راځي. او یقینا چې یو لوی ځای دی او د دې ځای تاسو ته ووایم چې دا ځای کوم دی نو دا په دغه د یعقوب خان ځای کې دی کوم چې دلته زور هغه ټوبیکو کمپني وه هغلته دغه پرنټینګ مشین کوم لګېدلی دی هغه ډېر په ښکلي انداز کې لګېدلی دی او دومره لوی څیزونه پکې دي چې یقینا هغه په دغه ګرافکس کې او یا په دغه پوسټرو کې او یا په دغه فلیکسونو کې کم کار دی نو هغه بدلته کېږي. دا مشینان تاسو وینئ یقینا چې یو لوی مشین دی. حسیب قربان صاحب سره به هم خبرې کوو خو لوی مشین لګېدلی د ټولو نه غټه مسله زموږ دلته دا ده چې زموږ د بجلۍ ډېره غټه مسله ده. 1400 نه 1800 غنټو پورې یا 20 غنټو پورې دغه بجلي نه وي. نو ګورو د دوی نه به تپوس کوو چې د بجلۍ په هکله باندې څه وایي، په دې باندې 100 فوټه کار دوی کولی شي او دغه به د ورځې د شپې وي، په کوم انداز باندې به وي، خلکو ته به هغه شانتې رعایت وي څنګه رعایت چې پکار دی چې وي. نو دغه به تپوس په دوی نه کوو. حسیب قربان صاحب یقینا چې موږ هم ستاسو شکریه ادا کوو. زموږ دا خلک د ورکوټي کار دپاره به یا چارسدې ته تلل یا مردان ته تلل یا پېښور ته تلل، لرې ځایونو ته به تللو. نن دلته تاسو دغه ماشینونه ولګولو هغې خلکو ته ډېره زیاته پیدا شوه کوم چې الیکشن کې امیدواران دي یا کوم چې د خپل دوکان او د کارخانې د ځای دپاره د فلیکس کوشش کوي هغې دپاره ډېر زیاتې اسانتیاګانې پیدا شوې. څه وایې د دغه مشین په هکله باندې چې په دې باندې څونه پټواري کېږي؟ اکثر فلیکسونه داسې وي چې هغه غټ وي، حالانکه زموږ د الیکشن کمیشن د طرف نه خو یو دغه ایښې دی چې د دې نه به زیاتوی نه خو بیا هم غټ وي. نو دې باندې تاسو څونه قسم دغه ایستې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو ستاسو د میډیا درونو ډېره مننه چې رالی او موږ هم ټایم راکړو. او خبره دا ده چې الحمدلله په عمرزو غونډې ښار کې او بازار کې مونږ داسې یو کامیاب ترینه منصوبه کوله وکړه چې د دې دور ضرورت دی او بلکې د دکان او د مارکیټ او وغیره د اشتهار نه پس چې کوم د الیکشن غټې مرحلې دي نو په دې کې مونږ چارسدې ته تلو په خاصه توګه باندې د وی آی پي کار دپاره به مونږ پېښور یا مردان سره رابطه کوله او په هغې کې به کله د بجلي رکاوټونه رالل، کله به پکې چې کوم دی د ټرانسپورټ مسلې راتلې، کله به چې کوم دی د مشین د خرابتیا یا د رش حوالې سره مونږ لیټ کېدو، کله به داسې وشوه چې مونږ نه به کومې مرحلې دپاره به مونږ کار غوښتو ورته به تم هغه مرحله به تېره هم شو زمونږ کارونه به لا پینډینګ کوو. نو ټوله نه اهمه خبره خو دا ده چې الحمدلله یو خو ځای لنډ دی، دویمه دا ده چې د بجلۍ کومه مسله ده نو د وابډې د محتاجۍ نه تر ډېر حده پورې مونږ اوزګار شو. او کوم چې اهمه مشکل به دی کې نو هغه دا و چې بجلي نشته، بجلي لاړه او بجلي خرابه ده نو نه به ټرانسفارمر ته محتاجي وي نه بل څه ته، چې بجلي وي خو په دې به کار کېږي. او د هغې نه پس مونږ الحمدلله د سولر سسټم یو کامیاب ترین کار کړی دی او انشاءالله په بهترینه طریقې سره به دلته کار کېږي او نور په باقاعده توګه د ریټ حوالې سره او د دې د پټوارۍ حوالې سره به زموږ مولانا صاحب چې کوم د دې ځای آنر ورته وایو د دې ځای چې کوم منتظم دی او د دې جمله کار اختیارمند دی نو هغوی به تاسو سره دې باره کې خبرې کوي. او چې کوم ریټ دی نو الحمدلله هغه به هم زه به دا ووایم په مختصره توګه چې د ټولو نه به انشاءالله په مناسب ریټ باندې ته سامان میلاویږي. ډېره مننه کوم مولانا صاحب، به تاسو کوم مولانا صاحب یقینا چې زموږ خلک چې کوم دي یو خو د الیکشن ته ولاړ کسان چې کوم دي هغه خو ډېر زیات مالدار دي، ځکه چې یو مالدار سړی وي هغه الیکشن ته ودرېږي د لکونه روپۍ په هغې باندې تاوان کېږي. خو زموږ عام ولس کې بیا داسې کسان هم شته چې هغه کسان د خپل دکان دپاره خپل روزګار دپاره هم یو فلیکس جوړوي نو ریټ هم څنګه تړلی دي، هسې نه چې د هغې ځای 400 نه دې ریټ دومره سیوا وي چې بیا خلکو ته مسله وي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو راغلي، الله پاک د تاسو له جزای خیر درکړي.
او تاسو څنګه خبرو کړه بالکل د هر چا خپل مجبورې وي غریبانان خپل مزدوري کوي دغه کوي. الحمدلله دلته مونږه داسې سیستم فعال کړی دی چې ان شاء الله غریب نه غریب به مونږ له په دې وجه راځي چې مونږ مناسب ریټ په استعمالو او د هغې نه علاوه الحمدلله کوالټي مونږ ښه استعمالو. که د فلیکس ته هغه نارمل کې هغه هم انشاءالله بهترین کوالټي استعمالو، که هغه سټار کې هغه هم انشاءالله بهترین کوالټي استعمالو. مونږ کمزوري څیز به چېرته نه راوړو، دا زمونږ عزم دی. او الحمدلله د بجلی سیستم هم فعال دی. هېڅ قسمه د چونکې زمونږ د علاقو د ډېره غټه مسله نو انشاءالله داسې مسله به هم ني. او د هغې نه علاوه زیاتره ډیزاینران چې څومره یا کسټمر چې څومره یو ځای بل ځای د نورو علاقو نه اکثر هغې کار غواړي نو خپله ما ډیزاینینګ اوسه پورې کول مونږ سره چونکې مشین نه نو مونږ به کله کار غوښتو نو ډیلیوري به مونږ ته ډېره غټه مسله وه. نو هغه مسله ما خپله محسوسه کړه زه یم چې چاته د مشکلات نه نو انشاءالله یو سړی خپل دفتر کې ناست یا دکان کې ناست او ډیزاینینګ کوي چاله نو د هغه به د ځای نه د چېرته تګ او دغه به ضرورت نه راځي. انشاءالله هغه ته به بالکل بس آنلاین پیمنټ کېږي او انشاءالله ډیلیوري سیستم موږ فعال کوو هغې دپاره چې هر چاته اسانتیا شي انشاءالله. دې کې د ټولو نه غټ څیز هغه ډیزاین دی. اکثر زموږ ډیزاین داسې وي چې لیکل یو شانتي وي. ډیزاینینګ به انشاءالله هغه مونږ داسې طریقه کړې ده هغه چې اول نه اول خو به دلته مونږ سره کسټمر خپله باندې ناست وي چې یاره د ډیزاین ماله داسې راوله داسې راوله چې تر څو پورې هغه مطمئن شوي ني نو هغې نه پس به مونږ مطلب چې مطمئن شي هغې نه پس به مونږ پرنټینګ کوو. تر څو پورې مطمئن شوي ني هغې مونږ پرنټینګ نه کوو. انشاءالله دا د مونږ سوچ دی. او که مثال یو کس آنلاین باندې یو سړي سره ټیم نشته او ډیزاین کول غواړي لکه اکثریت مصروف خلک یو ذمہداریو ته په غاړه هي چېرې دا وکړه نو هغې له به انشاءالله مونږ په دغه باندې کار کوو. بس هغې ته مونږ صرف دومره وایو چې تاسو خپل کاغذ باندې خپل لیکل او دغه برابر کړئ تصویر ته وباسئ متراسم کې انشاءالله واتساپ باندې ورته مونږ ډیزاین برابرو او مطلب تر څو پورې چې هغې نه کنفرم کړی انشاءالله مونږ به هغه پرنټ کوو نه چې کله هغې ښه مطمئن شي چې کار زموږ د خوښې وشو چونکې کار خو مونږ هغې له کوو که نه چې هغه مطمئن شي نو مونږ به هلې هغه پرنټ کوو انشاءالله تعالی دغه به هېڅ قسمه مسله نه. بله یو خبره چې زمونږ اکثر د پرنټینګ والا چې کوم دي هغوی ټیم خو یو ورکړي خو په هغه ټیم باندې بیا هغه څیز میلو نه شي. اوس د الیکشن هلې ځلې دي نو هر یو کس ته ضرورت دی چې هغه د په خپل ټیم باندې ورته میلو شي. په دغه هکله څه وایې؟ نو دې هکله خو داسې خبره الحمدلله بجلی خو مسله نشته دی چې د بجلی د وجې مسله هغه زموږ ختمه ده. باقي ټیم داسې اخیستې کېدی شي چې اوس مثال تاسو خپله ما ته اډر زیات راکړې زه په هغې کې لګیا یم نو دې نه پس چې ما له کوم کس اډر راکړی بس تاسو نه پس کوم لړي نو که دغه ټیم لګېدی شي لکه الرډي که نه نور څه داسې څه مسله نشته انشاءالله هر یو څیز فعال. ډېره مننه. حسیب صاحب څه به وایې دغه ولس ته پیغام به څه ورکوئ د دغې ځای په هکله باندې او د دغې خپل روزګار په هکله باندې یا د هغوی د قیمت په هکله باندې؟ نو بس پیغام خو جي په مختصره توګه دا دی چې جمله خلک چې کاروبار کوي نو اکثر مقاصد یې صرف دا وي چې زه خپل ځان له ګټه وکړم. الله ګواه دی چې زمونږ د قاید محترم دا یو خصوصي کاوش و بلکې د لاهور دوستان یو هغې ته به دا درخواست کوو چې زمونږ عمرزو کې چونکې دا سیسټم نشته دی او بیا د انتظار او د دغه نه پس چې کوم دی د دې لوړو مرحلو نه تېرېږو نو موږ دپاره دلته کې داسې تنظام برابر کړي نو دا هم هغې د قاید محترم په سفارش باندې برابر کو او زه به دا ووایم په لنډه توګه چې هغه خلکو به د اشتهار دپاره چې اب 400 دا یا پېښور اور مردان جانے کی ضرورت نه وي. الحمدلله دلته به انشاءالله هر څیز په خپل ټایم باندې او په بهتره توګه او بهتره کوالټۍ سره ملاویږي. ډېره مننه کوو. ګرانو کتونکو د بجلی مسله زموږ د 400 والو د ټولو نه غټه مسله بجلی مسله ده. دا بیټرۍ که تاسو وینئ دا بیټرۍ پرتې دي سولر شیشې چې کومې دي هغه پرتې دي 40 ګنټې دلته یو شانتې روانه بجلی ده. که ستاسو کم کارم وي نو کم از کم دا یو خبره چې کوم یو بانه دوی کوي او هغه بانه دا ده چې بجلی نه وه نو د بجلی دلته مکمل انتظام شوی دی د هغوی د وینا مطابق چې تاسو ته به په مناسب ریټ باندې یو بهترینه کوالټي ملاویږي. الله دې وکړي چې دغه روزګار هم کامیاب شي او الله دې وکړي چې زموږ علاقې ته د دې نه فایده ملو شي. محمود جان عمر د اجازت غواړي د الله په امان.